بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت مخکې د قتال ذکر وقاتلوا فی سبیل الله د هغې په منځ کې بیا د نکاح او طلاق او د هغې مسائل چې خپل کورونو کې انصاف قایم کړي د یو بل حق ورکړي ظلم مه کوئ اول د قتال فی سبیل الله لپاره دلیل نقلی په طور باندې واقعات بنی اسرائیل ذکر کړي چې هغوی کې بعضې هغه خلک وو چې هغوی د الله په لاره کې قتال نه کوو چې مړه به شو د مرګ نه یېرېدل نو ذلیل او رسوا شول د غلامۍ ژوند یې تېروه او دین په هغوی باندې وران شو د الله دین د هغوی نه پاتې شو او بعضې خلک په هغوی کې هغه وو اگر چې لږ وو چې هغوی د الله په لاره کې قتال کړی و او دارنګې د خپل پیغمبر خبره یې منلې وه د هغې د اطاعت یې کړی و نو داسې خلک الله عزتمن کړل او دنیا او آخرت کې هغوی ته اجر ورکوم الم تر آیتا ندی کتلی للذین آغی کسانو تا خرجو چی وطلیو من دیارهم د کورونو خپلونا وهم اوی دوی ولوفن بزرگاو حضر الموت دیری دمرگنا د جالوت حکومتو او داغه د یری نه داغه د لخر د یری نه کورونه پرې خولل او تختیدل او تر دې چې خزي او بچی تیم پاتې شو مال تیم پاتې شو فقال لهم الله نو الله پاک دې تا موتو هم شي ثم احياهم دا د جالوت نمخ کې د بنی اسرائیل دور چې هغه د دغه او واقعا ذکر کوي بیا وروسته د جالوت ذکر کوي فقال لهم الله نو الله پاک دې تا موتو هم شي ثم احياهم بیا ژوند کړل بیا را ژوند کړل چې دوی ته احساس وشي چې مرګ او ژوند الله په لاس کې دی د الله په لاره کې د قتال یا تبلیغ یا د دین کار کول په دې سره مرګ نه راځي مرګ په ټیم راځي ان الله بیشک الله پاک لذو فضل خاوند مهربانه دې علی الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یشکرون شکر نه ادا کوي وقاتلوا او جنگ کوي فی سبیل الله بلار د الله کې وعلموا او پوښی ان الله چې الله پاک سمیع علیم اوریدونکی دی پوهه دی ترې مخکې د قتال ذکر راغلی او حکم د قتال او فرضیت د قتال او بیا د هغې حکم راغی من ذا الذي سوق دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکړي الله ته قرضا حسنا قرض ښایسته فیضاعفه له نو جن بکي هو دغه قرضا له د پاره دغه سړي فیضاعفه کې دا هو ضمیر راجع دی دغه قرضې ته او له کې هو ضمیر راجع دی دغه سړي ته چې د الله په لاره کې خرچه کوي فیضاعفه نو جن بکي د پاره جن بکي دغه قرض له د پاره د اضعافا فجن کولو کثیرتن ډیرو سره په ډیرو سره الله رب العزت د چن کولو ډیرو سره الله دیتا د چن تکي فیضاعفو دا چې ده ضاد عین فا په عربی کې د دې درې لغات دي یو ضاد چې ده دا په زور سره ده ضعفون او د دې نه مراد چې ده اغاز ذهنی کمزوري او کله دا ضعفون راځي په
بعد چې دا په پیښ سره راځي نو معنا د دې جسمانی کمزوري او دلته چې کوم راغله دا بعد چې دا په زیر سره ده د عفون نو د دې معنا د چن کول ويضاعفه نو د چن بکې دا قرض له د پاره دا قرض یې د دې اجر بدل د پاره د چن کې اضعافا كثيرة فجن کول ډېر سره والله الله پاک يقبض تنگي ويبسط او فراغي یعنی دا اختیار د الله سره دی چا رزق تنگ کی یا رزق هغه فراغ کی و الیه او د الله تا ترجعون واپس پکړی شي تاسو اوس دیم واقعا چې دا ذکر کړي دام د بنی اسرائیل دا او دا قوم چې دام خپل کلی نو استلې شیو او د بچو نو استلې شیو او د دې د دور چې کوم ظالم بادشاہ هغه جالوت وو الم ترى ایتا ندی کتلی ال الملئی هغه ډلې تا من بنی اسرائیل چې د بنی اسرائیل نو ملاد ملعون ده د دې معنا یعنی لوخه د وګور ډکول نو د قوم چې کم یو جماعت چې هغه یو بل سره اتفاق کوي مرګري او دا یو مشري نو دیتا ملعا ویل کېږي دغه قوم ته او دارنګ دا وی سردار ته ملعا ویل کېږي نو بعض خلکو معنا ډله کړي دا بعض خلکو معنا سردار کړل علم تر آیتان دی کتلی للملئی سردارانو تا من بنی اسرائیل چیو د بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ ورستا دی د موسیٰ علیہ السلام نا یعنی موسیٰ علیہ السلام وفات شیو دا غیر رستا ہو دی اذا قالو کلچوی دی لنبی اللہم پیغمبر خبلتا ابعث لنا مقرر قدمون دفار ملکن یو بادشاہ نو قاتل چی جنگ وکمونگا فی سبیل اللہ بلار دا اللہ کی قالو یا پیغمبر حل عصیتم قریب دا چتاسو ان کتبا کب فرض کڑشو علیکم القتالو پتاسو باندی جنگ کول اللہ تو قاتلو جنگ بونا کئی تاسو قالو اوه وی وما لنا او سوجدا زمون د پارا الله نو قاتلا چې جنگ من قومنگا فی سبیل الله بلا رضا الله کی وقد اخرجنا یقینا استشوی منگا من دیارنا دقور نخبلنا و ابنائنا او دزامن نخبلنا کورونه رانا پاتشو اولاد رانا پاتشو هغه غلامان کړل او بیا به موږ جنگ نه کوو ولی بنه کوو فلما انوار کلا کتبا چې فرض کړی شو علیهم القتال باوی باندې جنگ کول تولوا مخبر زواوی الا قلیلا سوا دلغنا منهم چې د دینو سلک کسانو چې هغه قتال کړو او نو ټول بوزدل مخه وګرځول نافرمانه د امیر پشا باندې لاړل والله الله باغ علیم خفو دے بالظالمین بحال ظالمان باندې وقال لهم او بیتا نبیهم پیغمبر نبی ان الله بشک الله باغ قد بعث لكم مقرر کړی دے د پارستاسو طالوت ملکن بادشاہ قالوا یا وی ان یکون له الملک انا یکونو سرنگ بشی لہو دا پارد دا الملک بادشاہی علینا پمون باندی ونحنو منگا احقو زیاد حقداریو بالملکی دا بادشاہی منہو ددنا ولم یوتا او ندی ورکرشوی دتا ساعتا فراغی من المالی دا مالنا قالووی بادشاہ ددی قال اوه نبی دې ان الله بشک الله پاک استفاه ورکړې دې علیکم پتا سبحانه وزاده او زیات کړې دې بستتن فراغی کې فل علم په علم کې ول جسم او په جسم کې
وجدم الله د تخور کړه دې او دارنګ علم هم د سره زیات ته تاسو نه نو دا الله تاسو د لپاره بادشاہ مقرر کو نو د بیمانه سړی همیشه دغه کاری دی به تنقید کوي مخالفت به کوي ورانه به کوي دی به د غواړي منصب به غواړي مفاد به غواړي لکه چې د په آخرت باندې ایمان نه وي دی وایي زه غواړم د ځان نه بل سړی غوره نه کړي او دغه ابلیس دغه کار کړی و نو دی کې الله رب العزت د قتال فی سبیل الله د لپاره ضرورت د امیر چې د په دې آیتونو کې ذکر کړي چې بغیر د امیر نه جهاد تاسو نشئ کولای او بیا د امیر اوصاف ذکر کړل والله والله پاک یؤتی ورکی ملک او بادشاہی خپل یعنی د خپل طرف نه بادشاہی مې یشاء چاته چې واړي والله والله پاک واسع علیم فراغ دې علم والا واسع فراغ والا دې علیم خفو دې وقال لهم او ویتا نبیهم نبی نبی ان آیت ملکی بیشکا نخا د بادشاہی ددا بیا ویل نخا پکارو چې بادشاہ دې نخا وای صحیح نو هغه وی د بادشاہی نخا چې دا بدای اندا یاتیکم التابوت را بشتا ستیو صندوق التابوت صندوق الف لام په داخل کړه یو خاص صندوق وي یاتیکم التابوت رابشتا ست صندوق فيه بدغ صندوق کې سکینتون حرام دزړبای مر ربکم د طرفا د رب استاسنا او بقیتن او باقی وی مما ده غسنا ترکا چې پر خو دیو آل موسی والو و آل هارون او هارون والو تحمله الملائکه اور تکړه وی دا صندوق ملائکو دی بوزدل او خپل کتاب یعنی تورات چې هغه دشمن ته پر خو له او د دې سره بیا کتاب هم پاتې نو ناغور ته وی چې دا نه خدای د بادشاہي دادا چې ملائک براشي او هغه به صندوق راوړي او با هغه صندوق کې با هغه صحیح چې هغه موسی عليه السلام او داغه آل او هارون عليه السلام او داغه آل یعنی تابعدارو په خو دیو او باغې کې بستاسو د پاره د زړه سکونی هغه به صحیح هغه به تورات کتاب وي نبي بدعتيان او مشرکان د دین نور قصې جوړ کړي تفسیرونه یې ډک کړل چې په دې کې د موسی عليه السلام پګړې به یو دار کې د موسی عليه السلام امصا به یو تسبیح به یو فلانه به یو ډیکې به دا د مشرکانو کار دی دې دور کې تاسو وګورئ بخاری کې روایتونه راغستې دي چې پیغمبر علی السلام د وفات نه وروسته بعضی صحابه باندې دا تهمت تړلې ده لکه اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها او دارنګ ام سلمہ او دارنګ نور صحابه باندې دا تهمت تړلې ده چې پیغمبر علی السلام د مرګ نه وروسته پیغمبر علی السلام جوبه او دارنګ داغه د ګيري یختې ځان سره ساتلو بلوغ کوي او چې څوک به ناجوړ شول نو به پکې واچولې او داغه کمیس او دارنګ داغه یخته به پکې وړقو او هغه به مریض لور کړي نو هغه بخښو دا د مشرکانو کار دی الګ شفا د الله په لاس کې دا او داغه د پاره الله علاج او دوايي را لګل دا په یختو په جوبو باندې نه کیږي او معجزه د پیغمبر په ژوند کې د مرګ نه وروسته نه دا ټول دلایل د مشرکانو د قران نه خلاف دي نو دا دین مراد وبقیه مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه مراد د دین چې دا تورات ده ان فی ذلک بشک بدی کې لا آیتن ضرور دلیل دې نه خدا لهم د پارستاسو ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان